د پیښور د شاپور تاڼې پولیسو مشر عبدالعلي ویلي دي چې د په خپل علاقه کې شریعت په ځای کوي او پایس یو خاده کې به ډول سرنا نه کول کېږي. خدای سېچو دغه بیان ته د بشري حقوقو او د قانوني کارپوهانو سخت رد عمل ښودلی دی او ویلي دي چې سېچو د خپل اختیار د قانون او د آئین سرغړونه کوي. د پیښور د شاپور تاڼې سېچو عبدالعلي دغه خبرې مطبوعاتو سره کړې دي او وایي چې په تاڼه دننه ټولې فیصلې به د شریعت مطابق کیږي او په ودونو خادو کې به موسیقي او نڅاګانې نه کیږي. ګینې دې به یې په ضد کاروي کوي. په ټولنیزو رسنو هم دغه بیان ته سخت غبرګون ویلی شوی دی او دغه یې سخت دریځه فکر او د قانون سرغړونه بللې ده. د پیښور هایکورټ قانون پوه شفیع حسین ګیګیاني وایي چې د پاکستان آئین او قانون د شریعت سره سم دی او د دې نه پورته خپل حکمونه په ځای کول د آئین خلاف ورزي ده او باید چې د پولیس SHO په ضد د کاروي وشي. SHO د آئین او د قانون یو محکوم دی، یو ملازم دی او SHO د یو تاڼې مشر دی چې په خپل علاقه کې به هغه قوانین، هغه آئین چې حکومت وقت قانون ساز اسمبلی جوړ کړي هغه بلانو دا کوم اعلان چې کړی دی چې په ودونو کې به سور سنگیت وي یا به د اسلام مطابق فیصلې کېږي. نو موږ بالکل اسلامي ملکونو د اسلام مطابق د قرآن د حدیث مطابق فیصلې موږ د هغې لپاره د ملک قانون رایج دی. زموږ اسلام هم دا ولي چې د وخت د حاکم حکم به مني. د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر علي خان دغه بیان د انساني حقوقو په ضد بللی دی او وایي چې آئین ټولو وګړو ته ازادي ورکړي چې د قانون مطابق د ژوند تیر کړي او په دې هیڅ یو سرکاري افسر قدغن نشي لګولی. په دې حوالې سره چې موږ ګورو دا خو لکه دې ته هیڅ قانوني جواز حاصل نه دی او کوم خبرو ته چې څه قانوني جواز حاصل نه او د انسانیت د انسانانو په آزادو د هغوی شعري ازادیانو د هغوی په کلتوري حقونو په دغه باندې قدغن لګولی کېږي نو دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده او ریاست چونکې د واحد ذمهدار دی د انساني حقونو په حوالې سره د فرد نو د هغه ته پکار دا دی چې د هغې ادارې چې فوراً په دې باندې خپل رد عمل ښیي. دغه رنګ څېړونکو هم د SHO د دغه بیان غندنه کړې ده او وایي چې داسې بیانونه چاپېرچل لپاره د خطرې وړ دی. څېړونکي سید شهرزاد شاه باچا وایي د دې په مشرۍ باندې ډېر غلط اثر پروزي ځکه چې دا داسې شو لکه د خپلو اختیاراتو نه بیخي تجاوز کول شو. سبا دغه سړی راپاڅېدی شي او دغه SHO مطلب بیا دی چې دغه ځای کې یو سړی وژلیم شي او به ده ووایي چې داسې کار دی چې زما په نظر باندې د دا کار چې کوم دی نو دا شریعت خلاف و دی ما مړ کړ. نو د هر یو شي لپاره په پاکستان کې خپل قوانین دي، په دې باندې وکیلان هم پیږي، په دې باندې آئینی ماهران هم پیږي، په دې باندې د پولیس مشران هم پیږي، خو قانون د ټولو لپاره یو دی. کله دغه نه یو سړی سرغړونه کوي نو دا مطلب دی چې هغه په دې وخت باندې د پاتې کېدو قابل نه دی. د دې وړاندې هم په باجوړ کې په زنانه او په چارسګي د پولیسو لخوا په حجامتونو د بندیزونو حکم جاری کړی شوی وو خو بیا د حکومت په اکشن غستو دا حکمونه بیرته واغستلی شو. خدای SHO شاپور په ضد دغه بیان ته هیڅ یو سرکاري چارواکي سره د عمل نه دی ویلی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، شاپور، پیښور.